هغه ورځ یو دفتر ته تلو، یو کمرې ته ورننه وتم، نو هغه دلی راته وایي چې صاحب خو نشته، اسلام آباد ته تللی دی. مالخا په کمره کې ایر کنډیشن لګېدلی او پکې هم پکې لګېدلی، نو مال د ایر کنډیشن ولې لګېدلی، دا پکې ولې لګېدلی؟ وایي جی ګوره که چېرته اچانک راشي. یعنی صاحب سنبور چې دی که اچانک راشي چې کونه ګرمه نشي. او غریب که پکې لاندې کېناستو او د بجلی بل ورپسې 2000 او 3000 راغی او دفتر ته ورغلی، وایي خط یې کړی دی که دا نشي کېدی، دا نشي کمی دی. که افسر له ور نه 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 خط یې کړی دی. د دفترونو اخراجات مفت، د بنگلو اخراجات مفت، د خزو شاپینګونه مفت، او غریب به دې پکیلا نه نشي، چرته به په سویګه پروټین نشي پخول. د بمبي او بدن نسکه چې څوک نه غوړ دی د ځان طلاق بچي، په علاقه کې یو خان دی او نواب دی، هغه د بمبي دین والا نږدې نه وردي د سور بچي، او غریب له دین ورني چې دا دین نه داکه کې نه بيزي درګار بنده درنه کټ کوم. نن په علاقه کې د خان د کور د بمبي بل نشتا، بجلی والا خو سکے ایا سړی دلته وی ایک دفعہ ډنګالی کړ او سارا دن خوشحالی کر. ایک دفعہ ډنګالی کړ ورته به ټول ورځ بیا خوشحالی کوا، مزه کوا. هر یو تندر چې دی د غریب په سر راپری، خدا غریب دی الله دې توغتی په مرض مردار کی. وایامین امین وای نه ټول جماعت دی وای چې زوی لري کېږي. دا غریب اوس بیا وګوري الیکشن راغی او مغه زاره بیا را پاسي څوک باوازی کی زما پختنورو زبانه پاران کینم چې پختون له حق وګټم. بجلیګر مولا برا پاسي کې ورو اسلام په خطر کې دی، را پاسي تاسو د سیوا کولت رنگ ورکوي او سرک تبروزي جل اسلام په خطر کې. د دنیا د بادشاہ د خدای په قهر واوړي د سړي ځامن شي، د سړي ځامن شي بیړم غرقش. 50 کاله خو دې خلکو تاسو دوکه کوي کنه، په دې 50 کاله کې دا قوم د سړي هی نشو. 50 کاله عزیزانا کدا سے راضی کہ حضرت عمر قسم خوري کہ زما دې د خدای په ذات قسمی کده دریای دجله په غاړه یو سپور د تند مرشم الله دې تپوس زمانہ کوي. سپور نن په ملک کې در پورې دیوال په دیوال غریب د تند او د لوګي مړ کیږي، تپوس سکنه. نو عزیزان اوس نشتا
انتظار د اسمان کوي دا اچانک اسمان ټوکړه کېدو او پزمکه درا ورځېدو د دې انتظار کوي خبره بالکل انتهایی پلیټ فارم باندې دیتا ولاړه ده ځکه چې مونږه هغه سټیج ته ورسېدو چې دوی د مخکې څه نشته دا زمون ظاهري شان او شوکت چې دی دا هیڅ شی نه هیڅ نه سو پوری چې په اندرون کې درد نه پیدا پزړه کې درد نه پیدا ترغه پوره ظاهر لګیا وسکه یو سړی مان ته پوسو کو چې زما کور دی او یو دمه لمه په کاري ورکړې ده په دې خو زنه ګناګارې ګل ما ورته چې ادم څه کوي وری غړي دي بس غزلې مزلې وي مال چې تا دمه لا کور په کاري ورکړې ده نو اصلي دمه زوم ته اصلي تا کور ورکړی چې ستا په کور کې د ډمې د ډمتوب تربیت کی کچا خپل جایداد د ګناه کارونو لا ورکړی وي الله به د هغې تپوس کوي بله ورځ یو سړی راغی چې پولیس نیولې وه سوکم مالوالی نیولی په دکان کې مې دغه دی دا په میز باندې غونډس کڅو ویډیو گیم دی دا ماشومان راځي رواني ده ویل سوکم مال ورشه د دې علاقې چې څوک بادشاہ دی هغه ته ورشه د دې علاقې مشران ډېر دي هغې ته ورشه د ویډیو ګیمونو والا دغه نن په دې دکانونو کې چې کوم حال جوړ دی پناه په خدای ده زه درته څه ووایم دا څوک دي مونږ یو که نه نو عزیزانو خیال کوئ ګوره تبا کېږئ غر کېږئ هیڅ پاتې نشو په پاکستان کې والله العظیم کله پیر پاتې شو نه میا پاتې شو نه غنجی پاتې شو نه مولا پاتې شو مولا له جوړ شي بس ګړشتاو نشتاو الواشتاو نشتاو کیرشتاو نشتاو د جمعې په شپه لاسو چتول شتاو نشتاو په دې قهر اخته مړي پسې اسقاط شتاو نشته یو ما ته ویل چې اسقاط خوشته ده تاسو وایي چې نشته نو دا مړه پتا واچو دا مړه ور باندې واچو نو من ته وګوره چې دا دله څنګه وو دا دله په اسقاطونو باندې خدای پنځي تاسو په ایمان وایي چې دا د اسقاط وخو لاس ماخام اوچت کې او جمعات ته رولېږي لکه مروت استاد یې خوري دا غوډه ناشته دا مړه په دې بخله کې زړم کوسکایم په کور کې ساتلی او لاس چت کې یاله ما خام دې ادمړي اروا راغلي په دیوال ناشته د لاس کې چت ادمړي اروا راغلي په
یاره خو څه ووایم اوس د خولې له مې داسې ګډې وډې راځي. د مړي اروا راغلې په دیوال ناسته وه چې دا د خوروا باندې لاس اوچت کړي نو د مړي اروا هغه خوروا والي او لاړه شي. دا د سړي ځامن ښځه او نر د خدای په قهر اخته دي. د جوماتونو کې کله خیال وکړو تبلیغ والا وایي چې ورونو کېنئ د دین یو څو خبرې به کېږي. نو خیر بعضې تبلیغیان هم داسې دي چې د خلکو ډېر د تبلیغ نه تور کړی دی. پوه شوې ام په خوله لیلا په زړه کې ټک د پاسه برګ، په خوله لیلا په زړه کې ټک د پاسه برګ، په خوله خندا په زړه بې ایمانه مسلمان ولې. ښه یاد کړئ دا ټکی چې مونږ کې داسې نشته چې په خوله لیلا په زړه کې ټک د پاسه برګ، په خوله خندا په زړه بې ایمانه مسلمان ولې. دا زما خبرې چې دا خلک واوري که نه دا غوړ غوړ دا د ښځو تبلبینان او برواګان، دا ښځې چې په زر زر روپۍ بوی کټ جوړوي په صدر کې، دا زما خبرې واوري نو بجلیګر مولا نوران کالج کې سبق وایي او کور کې ټي وي دی او کور کې وي سي آر دی او کور کې مې ټي وي نه ده، کور کې مې ستا ښځه ده. دله راشه زما کور وګوره، زما لوره وګوره، کپل جماعت کې ما لور کېنانی دا ګیره به د سپي په متیازو کلو. که زما کور ته ټلویزیون په غلطه هم راننوتی دا ګیره به د سپي په متیازو کلو. که زما کور کې ټلیفون نن د اولیاءو په کور کې ټلیفونونه دي، سړی نه وي ښځه اوچت کړي، هلو تاسو څوک خبرې کوئ؟ دي که نه دي د اولیاءو په کور کې ټلیفون، ریډیو، وی سی آر، ټلویزیون، دا کمپلیټ د یوه منډۍ دمخانه ده چې د چا په کور کې. نن کوم لباس چې پټي وي او په دې نیټ ورک باندې ښځې په کور کې وګوري، سبا له ګوره په دې سړک هغه لباس یې ټولې روان. ناسې تباه شوئ، غرق شوئ، خدای ته وګوره. او بیا مالدار خودی تباه، دا غریبان کنن مالدار کې دا بداغوی نه لوی آرامیانی. نو دو وجه نه عزیزانو تباه کېږي، غرق کېږي. حکومت ته پروردگار د دې کور د میربین جماعت کی خدای دې هلاک کی، خدای دې داسې نظام په پاکستان راولي لکه په کابل کې د مولانا عمر نظام ته راغلی. تاسو وکړو چې پرېخو هغه امریکا ان شاء الله د هلاکت په پلیټ فارم ولاړه ده. نن امریکایان لګیا دي په زرګونو مسلمانېږي، دا درته پته ده؟ په زرګونو مسلمانېږي چې هو دا خو معامله بله ده، سوچ ولا خدای راولي. نن د امریکای غرور الله په کابل کې مات کو. زه په جیل کې وم، حکومت برا پسې کوششونه کول چې روزه ما بین والله کې دروزه نیومم والے اریپور جیل نه برا پسې گورنمنت ټلیفون کول چې روزه ما بین لوزم نه
د مولا سړي د بار نه په جیل کې عزت دی تپوشو پرانا چې الله پاک سوره زره ساتلو دی الله داغا او جیل تبوزی چې کوم به مولا نو د بروبه سي هغه به جیل تبوزی که خدای ته منظور تاسو پوښو نو دوه وجنه عزیزانو د زړه تعلق خدا سره پیدا کړي وخت ډېر لنډ دی او وخت ډېر کم دی